امام مسلم بخپل مسلم شریف کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی. حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ابا هريره څه فرمایي دا واورې د مال حرام ګټل او د مال حرام خوړل او د هغې استعمال دا څومره مذمت دی او دا څومره ناکامی ده او دا څومره د الله طرف نه زما او پتا باندې عذاب او تکلیف دی. ابا هريره فرمای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل مسلم شریف حدیث دی ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. اے صحابه کرامو اے زما امتیانو ان الله طیب خدای پاک جل جلاله ذات ډیر پاک دی ډیر خیسته دی. لا يقبل الا طیبا نبی علیہ السلام فرمائی نہ قبلی اچ یو مال مگر مال حلال خدای پاک جل جلالہ قبلی. کته په مال حرام باندې خیرات وکړي که صدقه وکړي که غریب له ورکړي که د چا معاونت او مدد وکړي خدای پاک جل جلالہ یې نه قبلی. رب لا یزال په در کې که قبول دی نیک مال قبول دی پاک مال قبول دی. مال حرام د الله جل جلاله په دربار کې نه دی قبول. او بیا مخکې څه فرمایي په دغه حدیث کې دا یا هغه سرنامه ده. بیا مخکې فرمایي نبی علیہ السلام او فرمایل ان الله امر المؤمنین خدای پاک جل جلاله حکم کړی دی مؤمنانو ته بما امر به المرسلین په هغه شي باندې چې په کوم شي باندې رب لا یزال انبیاء او رسولانو ته حکم کړی دی. په هغه شي باندې رب لا یزال مؤمنانو ته حکم کړی دی. نو رسولانو ته خدای پاک څه شي حکم کړی دی په قرآن کې رسولانو ته الله حکم کړی دی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ازما رسولانو ازما انبیاء کرامو کلو من الطیبات واعملوا صالحا چې تاسو خوراک کوئ تاسو د پاک مال له خوراک کوئ واعملوا صالحا او چې عمل کوئ نیک عمل کوئ صالح عمل کوئ. دا حکم رب لا یزال په قرآن کریم کې رسولانو ته کړی. نبی علیہ السلام فرمائی عمدغه حکم په قرآن کریم کې رب لا یزال مومنانو تم کړی اهل ایمان ته هم کړی دی. او هغوی ته څنګه کړی هغوی ته داسې کړی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای ایمان والا او خلکو کله چې تاسو خوراک کړئ مال حلال خوراک کړئ خپل ځانونه مال حرام نه وساتئ. الله جل جلاله فرمایي نو چې د کوم شي حکم رب لا یزال رسولانو ته کړی دی چې هغه مال صالح دی او د حرامو نه خپل ځان ساتل دي اومغه شي حکم رب لا یزال اهل ایمان تم کړی دی مومنانو تیم کړی دی چې تاسو پاک صالح مال وګټئ استعمال یې کړئ مال حرام نه ځان وساتئ. او دین رستو ابا هريره فرمایي خسته خبره یدا فرمایله ده ډیره زبردسته. ابا هريره فرمایي وی چې هغې نه رستو ثم ذکر الرجل یطیل السفر. بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د یو سړي ذکر وکړه. دا ذکر واورئ د یو سړي ذکر یې وکړه او څه فرمایل چې یو سړی یطیل السفر ډیر اوږد سفر یې کړی او سفر چې دی السفر قطعه من العذاب. دا سفر د عذاب د ټوکړې نه یو ټوکړه ده تکلیف والا شی دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې یو سړی دی یطیل السفر ډیر اوږد سفر یې کړی دی او سفر د وجه نه اشعث اغبر. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې سر یم ببر شوی دی اغبر سر او مخ او کپڑے یم ګرجمنی شوی دی ګرد په غورځېدلی دی او داسې بې حاله دی چې سر یم ببر دی کپڑے یم ګډې وډې دي په ګرد او غبار کې لیت پیت دی. او وی چې هغې نه وروسته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ثم یدیه الی السماء. بیا چې دی
بیا دا چې دا انسان یدیه دواړه لاسونه اوچت کا الی السماء اسمان په طرف باندې او وی چې یا رب یا رب یا رب خدای پاک جل جلاله نه سوالاتو کا خدای پاک مال دار اکړي خدای پاک مال دار اکړي خدای دین ما اوساته پیغمبر علی السلام صحابو ته فرمایي چې ټیک دا ډیر اوږد سفر یم کړی سفر د وجنه حالم ګډوډي ګډجمنی ببر سرای کپڑے خرافي تکلیف یې اوچت کړی او بیا یې دواړه لاسونه اسمان ته پورته کړي په کار خداوا چې رب لا یزال یې تکلیف ته کتلی وای چې تر غوختي وای چې الله جل جلاله ور کړی وای او دام د نبی علی السلام په حدیث کې وعده ده چې انسان الله تعالی نه څه وغواړي رب یې ور کوي خامخا یې ور کوي په نبی علی السلام فرمایي چې دغه انسان څنګه دی الله جل جلاله نه سوالونه کا سوال خو کا الله تعالی نه خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی وملبسه حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابہ ته فرمائی چې دا کس بداسي چې وملبسه حرام کپڑے به د حرام اچولی ومشربه حرام سکاک به د حرام کړی ومطعمه حرام خوراک به د حرام کړی وغذي بالحرام او غټ شوی به په حرام باندې ټیکا چې سفر به کړهو تکلیف والا الله تعالی نے به سوالونم کړي خود ته به پته ای چې زما کپڑے د حرام دي زما خوراک د حرام دی زما سکاک د حرام دی زما پرورش په حرام باندې شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته فرمای فانا یستجاب لذلک اے صحابو تاسو راته وایي دا سه انسان دعا خدای پاک څنګه قبول کا څنګه قبول کا د زمونږ تاسو د لاسونه چنن ما او تا ته بد بیرته واپس خالی را ګرځي او بیرته خالی راځي او چت یکړو اسمان په طرف باندې او خالی راشي ولی زما استا ملبس کپڑے یا په هغه کې مال چې کوم لګیدلای هغه حرام دی زما استا خوراک په هغه کې څه حصہ د حرام ده سکاک په هغه کې څه د حصہ حرام ده زما استا پرورش دا په حرام باندې شوی دی نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته فرمایي چې دغه انسان لاسونه خدای پاک ته پورته کړی دي خو الله تعالی یې څنګه دعا قبول کا چې کپڑے یې د حرام دي خوراک یې د حرام دي سکاک یې د حرام دي پرورش یې په حرام باندې شوی دی نو بیا څنګه فانا یستجاب لذلک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه انسان دعا رب لا یزال څنګه قبول کا دا څه کېدی شي هرگز نشي کېدای نو دی وجنا دا یو اشاره ده په دې طرف باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله چې تلاس الله تعالی ته پورته کې رب لا یزال نه دعا غواړي اول لک په خپل خوراک باندې نظر وکړه چې هغه حلال دی که حرام دی لک په خپل سکاک باندې نظر وکړه چې هغه حرام دی که حلال دی لک په خپل ملبس باندې په کپڑو باندې هغه باندې نظر وکړه چې دا په حرام مال راغلی په حلال مال راغلی لکه دې ته وګوره چې ما پرورش په کوم کور کې شوی دی په دغه کور کې زما پرورش په مال حلال باندې شوی که په مال حرام باندې شوی د غټولو خبرو ته وګوره هغه نه پس الله تعالی تلاس اوچت کړه کستا کپڑے پاکی کستا خوراک پاکی کستا سکاک پاکی کستا پرورش په مال حلال باندې شوی رب لا یزال په ذات باندې قسم ستا دعا به رب لا یزال خامخا قبلی خو په دې باندې نظر ثانی وکړه کستا دا کپڑیم حرامي او ستا مطعم او ملبس او مشرب خوراک سکاکم حرامي او ستا پرورشم په حرام باندې شوی نو اماغه خبره ده چې کومه چا کړی ده رسول الله مبارک کړی ده چې بیا به خدای پاک جل جلاله د ستا دعا څنګه قبلي لہذا ما ستا دعاګانې نه قبلېږي ما او رب لا یزال ته په مسله باندې ناست یو 2 رکعات نفل وکړو ذکر او اذکار وکړو خدای پاک جل جلاله ته متوجي یو لاس ورته پورته کړو سترګونم اوخکم تویش رب لا یزال ما او تا په طرف باندې توجه نکا نظر کرم نکا
نظر د رحمت نکا وجدا صاحبانو چې ما او تا په خپل مال حال باندې نظر ثانی نه کړ لک په دې باندې نظر ثانی وکړي چې دا مال د کوم ځای نه راځي خدا را خپل ځانونه وساتئ مال حرام نه د مال حرام د استعمال لا دا څومره چې طریقې چې دي دا ټول تاسو ته معلوم دي چې دا د مال حلال دی او دا د مال حرام دی اوس هغه زمانه نه د پاتې چې انسان نه پوهیږي خدای خاطر وکړي دا ډېر مختصر ژوند او زندگی په مال حرام کې ځان د پاره مخ خرابوي په دغه مختصر ژوند کې خپل ځان په مال حرام کې ما مبتلا کوي رب لا یزال د زوږ استاد ټول مال حرام حصول او داغه د کار او د اکتساب نه په خپل حفظ او امان کې وساتي